نن سبا یو خبر چلیږي او هغه دا دی چې په اسلام آباد کې کوم چې افغانان دي او د حکومت موقف دا دی چې لکه غیر قانوني افغانان دي د هغوی خلاف یو کریک ډاون شروع کړی دی. څه موده وړاندې اسلام آباد د اډمنسټریشن یو فیصله هم کړې وه چې څوک په پاکستان کې اوس اسلام آباد کې اوسي افغان خاص کر چې کوم ډاکومنټس ورسره نه ویزا یا ورسره پی او آر کارډ ورسره نه یا افغان ریفیوجي کارډ ورسره نه نو هغه به ان او سی هغې ته پکار نو خبره دا ده چې یو چې غیر قانوني شي نو هغه له به دوی ان او سی څنګه ورکړي. خو اوسه پورې خبرونه دا دي چې یاره څه تقریبا 300 پورې کسان دوی نیولي اوچت کړي وو د مختلف ځایونو نه، بیا هغه چې کیمپ ته بوتلي وو، بیا په هغې کې یو نیم سل چې کوم دی هغه یې پرېښي دي، یو نیم سل ورسره ریپورټس دا دي چې هغه ورسره دي. خو سوال دا دی چې دا ولې داسې کي؟ یو خو دا دی چې د افغانان دلته راغلي خاص کر اسلام آباد ته، نو په دې کې ډېر داسې دي چې هغه د نورو ملکونو نه راغلي دلته کې فیملیز سره یا دغه سره هغه یې اوچت کړي دي. ډېر داسې دي چې د هغوی سره د یو ان ایچ سی آر کارډ دی، هغوی د انټرویو دپاره په انتظار دي، هغه یې اوچت کړي. په دې حوالې سره یو ان ایچ سی آر هم ورته دا خبره کړې ده. او ډېر داسې دي چې د هغوی په مختلفو ایمبسو کې چې کوم دی د هغوی پروسس روان دی، پاسپورټونه یې جمع کړي دي یا د ویزې پروسس یې روان دی، هغوی د هغې په انتظار دي. بله دا ده چې دې کې ډېر داسې دي چې هغه د طالبانو د یارې نه هغوی راغلي دي. پاکستان مسله څه ده په دې کې؟ ولې صرف اسلام آباد کې؟ یا خو یو پالیسي د ریاست یو پالیسي، هغه پالیسي بیا اکراس د کنټري، و صرف اسلام آباد او پنډۍ کې دا کاروایانې روانې دي. کراچۍ، لاهور، پېښور یا د ملک نور ښارونه چې کوم دي، کویټه، هلته کې که افغان سره کارډ شته که نشته، که قانوني دی که غیر قانوني دی، هلته کې ورته څوک څه نه وي، نو بیا پنډۍ اسلام آباد ولې؟ آیا دا د ملک سره نورې مختلفې حصې دي؟ یوه. دویمه خبره دا ده چې په دې کې زیاتره د اسلام آباد او د پنډۍ پولیس چې کوم دی د پیسو دپاره دا کار کوي. او په دې کې د بدقسمتۍ خبره دا ده چې خپل افغانان هم پکې ملوث وي. یو افغان ورته ښایي چې یاره دا پلانې راغلی دی یا د ده سره فیملی ده یا دوی دلته څوک پېژني نه، اوچتې کا پیسې دي پکې. بیا ریپورټس دا هم دي چې یاره پولیس دوی هم پکې څه حصه چې کوم دی هغه موله کړي. دغه خو به ډېره د بدقسمتۍ خبرې، خو دا صرف جنرلي عام یو خبره اسلام آباد کې کېږي چې په دې کې خپله افغان وګړي هم ملوث دي. زما سوال دا دی چې یو خو دا دی چې دا لکه په کار و چې یو پالیسي که حکومت وایي چې یاره لکه نانو بیا دی یو ټایم ورکړي چې یاره د دې نه دې ټیمه پورې. بل دا دی چې ولې یوازې افغانان، او بیا هغه افغانان څنګه چې ما وویل په دې کې په لکونو باندې داسې دي، لکه تقریبا 1.5 میلیونه غیر قانوني افغانان دي پاکستان کې. نو په دې کې ولې صرف په اسلام آباد کې دا کار کېږي؟ دا خبره په کویټه کې، پښتونخوا کې یا بلوچستان کې یا په سند کې یا پنجاب کې صرف په پنډۍ کې دا کار ولې کېږي؟ نو زه دا وایم چې حکومت پاکستان لا یو پراپر یو ریاستي پالیسي پکار ده. یا خو دوی دلته دي که دوی دلته کې نه دي، دوی له 2 میاشتې 3 میاشتې ټایم ورکړي چې یاره دې کې تاسو خپل بندوبست وکړئ، که نورو ملکونو ته ځي د هغې دې هم بندوبست وکړي. خو داسې غیر انساني طریقه ده او غیر اخلاقي طریقه ده او غیر قانوني طریقه ده چې ته ماښام د شپې چې کوم دی 12 بجې 1 بجه 2 بجې یو کور ته ورډبې ورشي، ماشومان یې پکې، زنانې یې پکې، مشران یې پکې، بیماران یې پکې، او پولیس ورشي او پولیس یې راوچت کړي او ګاډي کې واچي او ته بیا حاجي کیمپ ته بوځي. نو زه وایم چې د دې پالیسۍ نه صرف مذمت پکار دی، د اسلام آباد د پولیس د رویې، د پنډۍ د پولیس د رویې د مذمت هم پکار دی، بلکې حکومت له پکار دی چې دا د ملک د بدنامۍ باعث جوړېږي. نو د دې نه فوري طور باندې لاس ایستل پکار دي. افغانان چې کوم دي دا هغوی زموږ غرونه دي، موږ ته پته ده چې د هغوی ملکي مسله ده. ډېر پکې داسې دي چې د ملک نه بهر ځي، د پاکستان په لاره باندې بهر ځي. ډېر پکې داسې دي چې علاج ته راغلي، ډېر پکې داسې دي چې د بهر نه راځي، دلته کې د هغوی فیملیز دي. نو دا غیر ضروري تنګول چې کوم دي دا د پاکستان دپاره د خبره د یو ایمیج خرابولو چې خلک وایي چې ولې. او بل دا دی چې ریاست دی، ریاست په یوه کونه کې خیر دی، په بله کونه کې نه. یا خو ټول پاکستان کې دا فیصله پکار ده چې هر څوک چې غیر قانوني دی هغه به وځي، یا دا پکار ده چې یو ټایم پکار دی. نو د اسلام آباد او د پنډۍ د پولیسو دا رویه چې کومه ده قابل مذمت هم ده. او زه وایم چې دا د پاکستان دپاره یو د شرم یو باعث هم جوړېږي، د بدنامۍ یو باعث هم جوړېږي. نو دا فوري طور باندې بندول پکار دي، سیاسي خلکو له په دې باندې اواز اوچتول پکار دي. او زه وایم چې باقاعده زموږ چې کوم سیول سوسایټي ده هغوی له هم په دې باندې اواز اوچتول پکار دي د انساني حقوقو په چوکاټ کې.